د هغوی تر اوس وخته پورې د همایون خو لا په شلکنډۍ کې کار نه دی کړی او لا ورسره یې موږ د بجلۍ په دغه کې دغه ونه ویل شلکنډۍ په بجلۍ څه کوي. اشنا د سرو ګلونو راغوړېږي پښتون به بیدارېږي څادر به پرې اشنا د سرو ګلونو راغوړېږي پښتون به بیدارېږي پښتون به بیدارېږي. چې زمونږ کومه وه هغه د بلدیاتي الیکشن لپاره راغونډه وه چونکې موږ دلته به د خپل ویلیج کونسل کې خپل نومونه ټاکل او هغه نومونه موږ ډېر په خوند او په رنګ باندې وټاکل او انشاءالله را روان مستقبل چې دی انشاءالله دا به د دې ځوانان وي دا به د لاټین جیټي انشاءالله سره د دې ملګرو شکریه ادا کوم ځکه چې دوی په معمولي نوټس باندې کونسل کې کوم څومره ورکران وو هغوی راغونډ شو او په متفقه باندې زموږ د دې درېو څلورو کسانو نومونه وټاکل او انشاءالله دا یې وعده وکړه چې موږ به تاسو د برتور کوشش هم کوو منډه به مو او خپل جاني مالي وخت به چې دی دا هم د دې پارټۍ او د دې لاټین لپاره ورکوو. واقعیت دا ده چې دلته خو ښکاره خبره ده چې دلته زما سره تر اوس وخته پورې په شلکنډۍ کې نه ایم پی ای پاتې شوی نه چیرمین پاتې شوی خو هغه خلکو نه هغه کارونه پټ پناه نه دي هغه که په هر مد کې وایي که په ایجوکیشن مد کې وایي که په روډونو په مد کې وایي او که د نور واټر سپلایي په مد کې وایي نو دلته موږ ښه د خدمت کړی دی او کوو به انشاءالله او چې دا اوس خو که راودر په لاس کې راغله او یا کامیاب شو انشاءالله نو د دې نه به مزید کوشش کوو. د جماعت اسلامي د تحصیل ناظم چې کوم دی هغه سابق ناظم همایون خان دی دغه شان دلته چې ویل چې کوم ناظم دی هغه عبدالنظیر خان دی د هغوی څه نه څه خدمات په دې علاقه کې شته دی څه به وایي دغه هغوی داسې ده چې د هغوی تر اوس وخته پورې د همایون خو لا په شلکنډۍ کې کار نه دی کړی او لا ورسره یې موږ د بجلۍ په دغه کې دغه ونه ویل شلکنډۍ په بجلۍ څه کوي نو هغه چېرته هغه خبرې پټ پناه نه دي بهرحال داسې کولی نه شي هغه چې څومره م څه کړي دي نو د هغه په ذهن کې یو سوچ دا و چې زه د تحصیل ممبر یم او زه به د کونسل په نایب ناظم بیا راشم او بیا به ناظم شم خو الله پاک فیصله بدل کړه چې هغه د ټول جندول په سطحه باندې الیکشن شو نو نن د هغه زما په خیال څه چې کوم کلي ته م ورځي نو چې یو سړی مخکې ټیسټ شوی نو هغه به مزید څه کم ټیسټ رالي او د دې ټیسټ کې ضرورت خو نشته ځکه چې ټیسټ یې یو ځل ورکړی دی وګورو چې دا بیا دا بل څه کوي. تاسو ډېره ډېره مهرباني زموږ مقرره کړه د دې ملګرو په مشوره باندې کسان سیټ راکړو او انشاءالله موږ چې څومره د وس وه هغومره خپله منډه ته راوړو او دا نور موږ ټولو به یوه خبره دا نه چې خپل دغه تقسیمو چې ته دې وشو موږ به او بیا د خلکو د قوم شکریه ادا کوم چې زماني منتخب انشاءالله نور زیاده مې نوم دی او ماڼګي تعلق ساتم یو ته پاره